قومي سرحد او دا خبره په دې کې نشته دا زموږ د هندستان حصہ ده مخکې مو اوس هم دا بیا بم وي داسې ده چې دا ډېر ښه طرف ته پام وګرځو یو خو دا د امریکې ټټوان دی او د امریکې دپاره چې کوم دی نو دوی کله افغانستان کې چې کوم دی حالات خرابوي او کله پاکستان چې کوم دی او بیا بنګلادیش کې چې کوم حسینه واجد وه نو د هغې په ذریعه باندې دوی په بنګلادیش باندې هم یو قبضه وه او انډیا او پکې خپل کار کو نو حسینه واجد خو دغه کرسۍ نه لرې کړله نن د بنګلادیش چې کوم دی نو آرمي چیف پاکستان ته په دوره راغلی دی او مختلف وفدونو سره هغې ملاقات وشو زموږ آرمي چیف سره هم دغه شو نو دوی دړ دی او دغه دړې چې کوم دی نو هلته کې بنګلادیش کې خو د دوی نه د لاسو نه هغه واګې لاړله نو دوی دا قسمه بیانونه ورکوي خو په دې ورته ایس پي آر زموږ چې کوم دی نو ډېر زبردست بیان ورکړی دی ورته وایي چې دا کوم خوبونه تاسو وینئ نو د دې خوبونو چې کوم دی نو د دې تعبیر به هم ډېر روان وي او د دې خبرو نه چې کوم دی نو تاسو اجتناب وکړئ نو هغې په ډېر سخت رد عمل ښکاره کړی دی او هغې بھارتي آرمي چیف ته ویلي چې پاکستان د دهشتګردۍ مرکز ډیکلیر کول یا قرارول چې کوم دی نو دا د حقایق منافي خبره ده پاک فوج چې کوم دی نو هغه بھارتي آرمي چیف دغه بیان چې کوم دی نو د بھارت د دغه موقف چې کوم دی نو د مړ اس چې کوم دی که نه د هغې په دغه باندې چې هغې کې هغه ته ساعت چې که نه نو دغه یو قرار کړی دی ایس پي آر لخوا چې کوم دی نو جنرال افسر چې کوم دی نو مقبوله کشمیر او د کشمیریانو د انتخابي وحشانه جبر تشدد او په ذاتي توګه باندې د نگرانۍ او په بھارت کې د آرمي چیف دغه ریمارک چې کوم دی نو د بھارت د مقبوضه کشمیر په بربریت توجه لرې کولو یو کوشش چې کوم دی نو هغې قرار کړی دی بل یو خبره به کړې دا هم درته یم نو بیا په دې ترجمان پاک فوج ویلي دي د هغه مطابق چې اندروني توګه باندې د اقلیتونو باندې جبر او په بھارت کې د بین الاقوامي جبر په دنیا کې د توجه هټاولو یو کوشش دی او داسې سیاسي غلط بیانات چې کوم دی د بھارتي فوج د سیاست د زده کړې د سوچ چې کوم دی عکاسي ورکوي او پاکستان داسې بې بنیاد بیانات چې کوم دی نو په سختۍ سره دا مسترد کوي داسې ده دلته کې مسله لبخان دا ده چې ټرمپ را روان دی هغه دغه اخلي حل نو دا د هغه دپاره دي دا مسله صرف دا ده چې دلته کې کله د هندوستان چې دی او په خاصه توګه مودي سرکار نو دا خو انتها پسند دي نو دی لګي شوي د خپل کوم هغه چمچې چې دي نو هغه دغه چې ورته هغه لونډې لاپاړې وي نو هغې ټول هلته کې په وایټ هاوس کې ګیر چاپېره خواره کړي دي او هغې لګیا دي هغې هلته کې لابینګ کوي دا بیان چې پاکستان کې دهشتګردي او پاکستان د دهشتګردو سپورټ کوي یا هغوی په دغه کشمیر کې دغه حساب کتاب دی دا صرف د دې خبر نه ختمولو لپاره چې هلته کې د خالستان تحریک شروع دی خالستان تحریک هلته شروع دی د دوی دلته کې په کینیډا کې یو ښځه وه پروین آنند که څنګه نوم یې و نو د هغه صدارتي د هغه د وزیر اعظم انتخاب ته ولاړه وه خو هغه هندوستان نژاد ده لکه د هندوستان د ولته د جو بایډن په ځای چې جو بایډن دلته په کینیډا خبره ته کومه دغه خبره نه کومه د کینیډا خبره کوم هغه ښځه چې ده نو هغې ته په کینیډا کې د دوی خلاف ډېر لوی لابینګ شروع دی هلته کې یو سیک رهنما چې دی هغه مړ شوی و او دوی ایشتې وو نو د هغې الزام پر را باندې نو د هغې د وجې د کینیډا او دغه تعلقات خراب دي نو دا ټول چې په بین الاقوامي تناظر کې ورته وګورئ نو هلته کې ټرمپ کینیډا ته وایي چې تاسو موږ سره زموږ یو 50 ریاست شه دا ټول هغه خبرې دي دا کړی دي یو بل سره او خالد منصور دلته دا ده که نه لکه زه یو سړی دی لکه زه خالد منصور ماله موقع راکوي او زما د اوچتولو کوشش کوي په بل دغه باندې که نه نو د هغې پته لګي چې یاره دی ماله عزت راکوي او ما چې کوم دی نو دی افغانستان ته یا بنګلادیش ته چې کوم دی دغه کوي نو دې وخت کې امریکا لګیا ده انډیا چې کومه ده هغه لږ داسې زلی را زلی مختلف قسمه چې کوم دی نو انویسټمنټ ورسره کوي کاروبار ورسره کوي او هلته کې چې کوم دی نو بنګلادیش ته هم نیغ نیغ کوي لکه د ټرمپ د دغه نه پس چې کوم دی په بنګلادیش کې هم یاد ساته لاسوخنه وهي ګوره لبخان داسې ده دا یو ضروري خبره ده په دې خطه کې ګوره په دنیا کې چې ته د روزګار په حساب باندې ګورئ نو امریکا ځان ته سوپر پاور وایي روس په خپل ځای باندې دی او چین ورپسې په خپل ځای باندې دی دا درې هیوادونه داسې دي چې د دې درې واړو هیوادونو په خپل ځای باندې په دنیا کې یو لکه سټیک هولډرز دي دا په کوم په اقوام متحده کې کوم د ویټو پاور سره دی ناغم هم دي څو ملکونو سره دی 4-5 ملکونو سره دی
نو که ته په دې حساب باندې وګورې د پاکستان جوکاو چې دی هغه د چین سره دی او د چین مجبوري د پاکستان او د پاکستان مجبوري د چین دغه چې اوس د پاکستان خارجه پالیسی که ته وګورې نو هغه مرور لکه د روس سره زموږ خارجه پالیسی خکیږي او روانه په حساب باندې نو که ته دې تناظر کې دې خبرو ته وګورې نو بیا به ته په دې خبره باندې کلیر شو په دې خبره باندې به ته پوه شې چې امریکا بدلته کې خامخا هندوستان ټاپي اب دغه دوه درې وجوهات دي یو خدای د چې دلته هغه د دنیا ټول نلوي آبادی د ور سره کنه لکه ډیر لوی خلک دي نو یو منډه د عالمي منډه ده بل د سی پیک په صورت کې د پاکستان او د چین چې کوم روزګار روان شو یا چین چې د پی ټی آی بند کړو او ته بیا پی ټی آی د حکومت کې بند کړو ډیره غټه منصوبه ده دغه چې لاړ دغه ته کله چې سی پیک را روان شو بل د گوادر پورت چې دی دا ټول سيزونه کله امریکا زغمي کله د دنیا زغمي نو دا ټول سيزونه چې دا په هندستان باندې خن لګي او په هندستان باندې د خن لګي د پرما خو ته ویلي چې اوس په دنیا کې دغه جنگ ډېر کم ویو د میزایل او دغه اب هغه ملکونه کوي چې کوم ملک